چې منډۍ له لاړ شي یو څاروي پسې 14 کسان لاړل د کور هلته به ودرېږي د څاروي سره به تصویر والي پکچر به وباسي بیا یې چې راولي نکریزې به پرې ولګوي بیا به یې تصویران والي بیا به انټرنیټ له ورکړي بیا به فیسبوک ته ورکړي بیا به واټساپ باندې نشر کړي الله به ورته وایي کذبته دروغ وایې دروغجنه زما په نامه دې روپۍ هم نه ده لګولې تا روپۍ د دې دپاره لګولې لیقال چې خلک ووایي جواد ډېر سخي دی او خلکو وقد قیل کمنټونو کې درته ویلي وو په کمنټونو کې درته لیکلي وو چې ماشاءالله ډېر ښه زبردست ویری ګډ ویری نایس فلان دا الفاظ یې درته لیکلي وو ورشه د دې قربانۍ اجر د هغه خلکو نه وغواړه ما سره د اجر نشته ملایکو ته به ووایي دا راسملوئ نو سکورې کوي الټا کوي او جهنم ته پړمخې وغورځوئ او د جهنم اور اول د ده نه بل کړي قرباني ورځې لا پکې شته فاصله پکې ده ټیم پکې دی او چې ورځې پکې وي نیت برابرېږي دا نیتونه او زړونه بدلیږي را بدلیږي سحر به د یو سړي ته نیت ډېر بدي خو غرمه به د ورته الله دا نیت صفا کړي ماښام به د ورته نیت بدي سحر به د ورته نیت صفا شوی زمونږ او ستاسو نیتونه اوړي راوړي قرباني ولې کوو الله موږ ته فرمایلي فصل لربک وانحر که مونځ کې که قرباني کې د چا دپاره لربک د الله دپاره وکړه شیطان را پسې دی دشمن را پسې دی اول مو قربانۍ ته نه پرېږدي بهانه غریبي قرباني مه کوه کور دې خپل نه دی قرباني مه کوه لا کاروبار دې نشته قرباني مه کوه قرضونه دي در باندې قرباني مه کوه زامن دي زلمي دي ودونه به وله وکړي قرباني مه کوه نوڼه دي پیغلې دي هغه به واده کې قرباني مه کوه دا یو څو روپۍ دي مړې ژوندي له به پکار شي اول خو همدې ته نه پرېږدي بیا چې کله موږ قربانۍ ته تیارېږو نو زمونږ نیت تباه شي قرباني کوم ولې کوم تربورانو ټولو څاروي راوستې دي فلان کې خان د تره زوی فلان کې د تره زوی فلان کې د تره زوی بیا به راپورې خلک خاندي لاړو عمل تباش قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين منذ قرباني وینتو یول ساروی علالول ساروی راوستل ساروی ذبح کول لله رب العالمین دا بده الله دپاره الله منگا ته فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم و د قربانۍ والو ساروي مو چې راوستي دي او راولئ میخې راولئ غویان راولئ اوښان راولئ ګډان او چیلي راولئ تا کله فکر کړی دی لن ینال الله لحومها تا چې دا کومه قرباني وکړه دا کومه اضحیه دې وکړه غوښه ډایرکټ ستا د قربانۍ غوښه اسمان ته نه ده روانه لن ینال الله لحومها غوښه خو بره نه ده روانه که ولا دماؤها پنځه څاروي الالومه د وینو لختې تې روان دی دا وینم اسمان ته نه خیږي غوښه تا ته پاتې شو وینه وبهېدله غوښه دته داسې پاتې شوه چې د اډوکو سره هم دته پاتې شو د سرمنې پورې په میاشتو میاشتو به د کور کې پرتی الله فرمایي ما ته پکې یو شیز رارسي ولكن يناله التقوى منكم
و مومنانو غوښه ستا وینه ستا څاروی ستا خوند او مزه تا واخسته موړ ته شوې خپلوانو کره تا ولیږله فرج او پریزر تا ډک که الله فرمایي ولکن یناله التقوی ستا په دې ټول څاروي کې یا مسلمانه ستا د زړه نیت او اخلاص ما واغست فطیبوا بها نفسه رسول الله علیه السلام فرمایي د زړه په مینه باندې لږ وکړه په شوق یې وکړه په خوشحالۍ وکړه په ځان یې مه بوج کوه په ځان باندې بوج مه ګڼه الله ته تقوا رسي خو زمونږ تقوا زمونږ اخلاص د قربانۍ څه خرابوي ریا ښودنه نوم شهرت اے مسلمانانو داسې مسلمانان هم شته په حق قربانۍ کې د قربانۍ په څاروي کې دروغ وایي لګي څاروی یې به راولي په 1.5 لک روپۍ به یې اخیستی وایي 2 لکه روپو پورې وشي سلفو به د قربانۍ څاروي ریټ چاته نه ښوده زمونږ د دین داسې مشرانو ریټ به چاته نه ویلو چې په دومره مې اخیستی ریا پکې رانشي دا پټ وساته نو موږ پسې یو مصیبت دا راپسې دی چې بیا به موږ برید تاوو څاروی مې راوستی دی په دومره لاکه روپۍ په دومره هزاره روپۍ ثواب تباه شي بل راپسې څه دي په خپو کې او په غاړو کې به ورته ګونګروګان واچو ګنټي به ورته واچو بنګړي به ورته واچو مازیګر او سحر به د خلکو د کورونو مخې ته تیرو د دکانونو مخې ته به ګرځو او هغه به شرنګ شرنګ کوي او خلک به ورته متوجي او وایي به غویا دسي جوټه دسي اوښ دسي پکاري او زمونږ په زړه کې به دقه راځي چې خلک یې وګوري دا پټ وتړه ته تهجد پټ نه کې ته څومره اعمال پټ کې کال کې دا یو عمل دا لږ پټ کې چې ضرورت نه ومې راوباسه چې ضرورت نه ومې را بهر کوه او بیا پکې ګناه دا ګونګروګان او بنګړي او د شرنګ شرنګ آلات حیواناتو ته اچول رسول الله علیه السلام فرمایي د کم حیوان په غاړو کې چې دا پراته ملائک دغه ځای له نه راځي په کور د ملائک بند شو راوستی د قربانۍ څاروی دی او ګونګروګانې ورته اچولي دي ملائک بند شو بیا راپسې دشمن راپسې دی او د دې دشمن نه په دې ورځو کې بچ کېدل ګران هم دومره نه دي ډېر اسان دي ډېر اسان دي یو عزم غواړي صرف د زړه اراده غواړي چې منډۍ له لاړ شي یو څاروي پسې 14 کسان لاړل د کور هلته به ودرېږي د څاروي سره به تصویر والي پکچر به وباسي بیا یې چې راولي نکریزې به پرې ولګوي بیا به یې تصویران والي بیا به انټرنیټ له ورکړي بیا به فیسبوک ته ورکړي بیا به واټساپ باندې نشر کړي و زما مسلمان ورور د څاروي تصویر موږ واغست خیر دی سوچ پې وکړه او فیسبوک ته دې ورکړي او خلکو ولیکل چې نایس ویری نایس ماشاء الله لایک فلان فلان ډیر ښه ډیر مزیدار ډیر اعلی زبردست دا دې ته ولیکل د قیامت په ورځ رسول الله علیه السلام فرمایي الله به سخي راولي سخي چاته وایي چې د الله په نوم یې مال لګولی سخي صاحب به راولي الله به تې تپوس کوي و سخي تا څه کړي الله 3 غویان مې راوست ابل به وایي 15 غویانو هغه بل به وایي 10 جوټې وي هر کال 20 ګډانو 15 1 2 الله به ورته وایي کذبته
دروغ وې دروغجنه زما په نامه دي روپۍ هم نه ده لګولې تا روپۍ د دې دپاره لګولې لیقال چې خلک ووایي جواد ډېر سخي دی او خلکو وقد قیل کمنټونو کې درته ویلي وو په کمنټونو کې درته لیکلي وو چې ماشاءالله ډېر ښه زبردست ویری ګډ ویری نایس فلان دا الفاظ یې درته لیکلي وو ورشه د دې قربانۍ اجر د هغه خلکو نه وغواړه ما سره د اجر نشته ملایکو ته به ووایي دا راسملوئ نو سکورې کوي الټا کوي او جهنم ته پړ مخې وغورځوئ او د جهنم اور اول د ده نه بل کړي حج تباه شو عمرې تباه شوې منځونه تباه شو تقریرونه هم تباه شو نفلونه هم تباه شو قرباني هم تباه شو خیر دی په دې اختر کې عزم وکړه اراده وکړه چې زه به د دې څاروي تصویر نه وباسم زه به د دې تصویر فیسبوک ته نه اپلوډ کوم زه به د دې تصویر چا ته نه لیږم دا زه داسې صدقه کوم اووه کسان به د عرش د سوري د لاندې ناست اووه کسان ورجل تصدق بصدقة على يمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه یو د عرش د سوري د لاندې به څوک ناست هغه مسلمان چې داسې صدقه وکړه پټه پټه چې ښي لاس ورکړه خو ګس لاس خبر نشه ګس لاس ته پته ونه لګېدله چې دوی ښي لاس څه ورکړي دا څومره فاصله ده د لاسونو دا لاس دې خبر نشه دا لاس دې خبر نشه الله موږ لاس پرېږده موږ چې زموږ نه په بل وطن کې مسلمانان دي هغه هم موږ خبر کړو د بل ښار او د بل صوبې مسلمانان هم موږ خبر کړو هغه چې مو نه پېژندل هغه هم رانه خبر شو نو اعمال تباه نه کړو دا قربانۍ دا څاروي دا صرف د الله دپاره د الله د رضا دپاره چې الله ته پې راضي شي ته په دې باندې خوشحاله شي پټې وساتو مسلمان چې ذبحه کوي د هغې تصویر هم علي او بیا به یې ورکوي نو بیا چې غوښه وړه کوي ساعت په ده باندې نه تېرېږي چې د هغې تصویر والي هغه هم ورکړي الله اکبر رسول الله علیه السلام فرمایي قیامت ورځ به الله عز وجل ته به ملائک کتابونه راوړي غټ غټ کتابونه به راشي الله به وفرمایي اطرحوا هذا دا وغورځوئ دا کتاب وغورځوئ دا وغورځوئ دا فلانکې کتاب لرې کړي هغوی به وایي ملائک به وایي الله دا خو نیکۍ دي په دې کتابونو کې صدقه لیکلې ده ذکر دی دعا ده حج دی عمره ده الله به وغورځوئ دا کتابونه ملائک به تپوس کوي چې الله دا خو ټولې نیکۍ دي زنا پکې نشته قتل پکې نشته غلا نشته سود نشته شراب نه دي ګناه نه ده ټولې د نیکۍ کتابونه الله به ورته فرمایي وغورځوئ دا کتابونه زما مخې ته به هغه کتاب راوړئ او هغه کتاب به زه قبلوم مبتغی به وجهي چې کم عمل صرف زما د مخ دپاره شي چې د بنده د مخ دپاره وشي د فیسبوک دپاره وشي د کمنټ او د لایک دپاره وشي دا زه نه قبلوم